أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورہ بروج مکی سورت ہے. مخ کی صورت کی ترغیب و عقیدوتا نودی صورت کے دخو عقیدو والا او دبدو عقیدو والا او دو قسمون ذکر گئی او یو واقعہ راوڑی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثتنا مخکنه واقعہ دا د فترت زمانہ وا 523 عیسوی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمنځ یمن کی یو بادشاہ ذو نواس د سره یو جادوګرو چې کله هغه بوډا شو نو بادشاہ ته وویل چې زه بوډا شوم څوک ماشوم راکا چې زه ولا تربیت شروع کوم. یو الک مقرر شو د دې جادوګر څنګه ته وته نو لارې کې یو راهب ناسو لږ ټیم به راهب سره کېناست بیا به جادوګر څنګه ته لاړ. یو ورځ دی واپس روانو نو لارې کې یو لوی شی ولیده یو دیو بلا اوس خلک د هغې نه یېرېږي لارې بند کړې ده نو دی یو ګټه راواغسته دعا یې وکړه چې یا الله که دا راهب ستا خوښ وي او سم سړی وي نو زه دا ګټه په دې شي ولم نو دی هلاک کړي. نو د چې ګټه وویشته هغه شی هلاک شو لار کلاوه شو خلک روان شو. دغه هلک مستجاب الدعوات وګرځېد بیا به خلک راتلل ړانده کاڼه ګوډ شل نو ده به دعا کول هغه به سم شو. د بادشاہ دربان کې وزیرانو کې یو مصاحب و هغه په سترګو ړوند و هغه چې کله خبر شو نو د خوا ته راغی ده وله دعا وکړه نو دی سم شو. بادشاہ څنګ ته چې لاړ تپوس یې وکړو چې ستا سترګې څنګه شمه شوې ده وویل چې یو ماشوم دی او داسې دعا یې وکړه او زما رب دا سترګې زما سمې کړې. نو ده ورته وویل زما نه ما سوا بل هم رب شته دی چې ته یې سم کړې. دله اذیت ورکړه تکلیفونه دی ویرو نو ده د ماشوم پته ورکړه. ماشوم باندې زبردستی وشوه نو هغه د راهب پته ورکړه. راهب یې راوغوښته دا عیسائی و دا د عیسایت زمانه وه. دی بادشاہ په خپلې زمانه کې 100,000 عیسایان وجلي دي. راهب یې په مس 2 ټوټې کو او دا مصاحب هم ووجه او خپل دربان چانو ته وویل چې دا ماشوم غره ته بوځئ او د غره سر نه یې کته وغورځوئ. د سره سړي لاړل دی غره سر نه غورځو نو د دعا وکړه زلزله راغله ټول هلاک شو دی پاتې شو. بیا ورسره نور سړي ټل کړل وی دی لاړ شئ دریاب کې وغورځوئ هغه نور غرق شو او دی بیا بچ شو. دا ورته وویل بادشاہ کما وجل غواړي نو یو ډاک کې خلق راجمع ټول مخلوقات
او دا ویا بسم الله برب الغلام او دی غش سره ما ولا نو زما مړ شو د چکلا دا ټول مخلوقات راوغوخته ډاګه کې میدان کې او غش یې وشته بسم الله برب الغلام دا معصوم دغه وخت شهید شو دې مړ شو او ټول خلکو چغه کړه چې موږ د دې معصوم رب باندې ایمان راوړ نو د یو لوی کند او کنيستا یو لوی خندق هغه د اور بلک اور ډک یو تن به رانه سره ته به ورځاو دین نو واپس کنه واپس کیږي نو وجنم دي نو ګڼ خلک د وجل بیا دغه اور دی ورته چار چاپیره ناسو د دې شغلې کې دا ټول را لپیټ کې راغلل او ټول هلاک شو صحیح مسلم شریف کې دا واقعہ ذکر کې نور حدیثو کتابونو کې دلته دا غي ذکر دی والسماء ذات البروج قسم می دی پاسمان خاوند برجونو خاوند پړاونو ذات البروج دلویلو استور والا بروج د برج جمع ده 12 پړاونه دي اسمان کې یا د ملائکو فرشتو محلات دي چې الته سوکای گئی شیاطین برن پری دي او یا لوی لوی استوري دي 12 هغه تینا مراد دي والسماء ذات البروج قسم می دی په اسمان خاوند پړاونو قسم می دی په اسمان دلوی لوی استور والا والیوم الموعود او قسم می دی په هغه ورځ چې وعده کړی شوی دا ورځ د قیامت وشاهد ومشهود او قسم می دی په هغه شی چې شاهد کیږي حاضر کیږي ورځ د جمعې ومشهود او قسم می دی په هغه شی چې هغه ته حاضر کیدی شي یوم الموعود ورځ د قیامت یوم شاهد ورځ د جمعې چې دا حاضرېږي هر کلی ته هر محلې ته هر علاقې ته د جمعې ورځ حاضرېږي نو خلق جمعه ادا کوي یوم المشهود یو ورځ د عرفه دې ته خلق حاضرېږي حج لږ خلق لاړ شي نو عرفه ته حاضر شي عرفات ته نو ځکه ورته یوم مشهود وي خلق ورته حاضرېږي والیوم الموعود قسم دی په هغه ورځ چې وعده کړی شوی دا ورځ د قیامت وشاهد قسم دی په هغه ورځ چې هغه حاضرېږي ورځ د جمعې ومشهود قسم دی په هغه ورځ چې هغه ته حاضر کیږي ورځ د عرفه قتل اصحاب الاخدود پلعنت شو خندق والا قتل اصحاب الاخدود مړشو خاوندان د کندو قتل اصحاب الاخدود تباشو مړشو پلانت شو خاوندان د خندق والا ان دغه زو نواز بادشاہ د ملګری دی لوی کنده خندق کنيستو او بیگناه مسلمانانه ورته ورزول نو الله وی دغه خلق تباشو کله چې دغه وخت مسلمانان وو عیسایان د موسی علی السلام منونکي هم مسلمانانو يهوديانو د عیسی علی السلام منونکي عیسایان هم مسلمانانو او د نبی علی السلام متبعين هغه د مسلمانو نو دا دغه زماني مسلمانان قتل اصحاب الاخدود هلاك شو خاوندان د خندقونو د کندو النار هغور ذات الوقود چې دلویو خشاک والا او لوی لمبو والا خشاک ډیرو لمبي ډیری وي النار ذات الوقود هلاك شو خاوندان د خندقونو اور هغور چې دلوی لمبو والو اذ هم کله چې دغه بېمان علیها پسند دغه اور قعود الناستو دی ناستو چار چاپیره تماشې به کولی او دغه مسلمانان به دی ورته ورزیدل اذ هم کلا چې دغه کافر علیها چار چاپیره د دی ور قعود ناستو
وهم او دغه کافر علا ما پهغس یفعلون چکولی بالمؤمنین مسلمانانو سرا شهود حاضرو شهود تماشبینو چار چاپیر ناستو مسلمانان مې دیلوی کندې ته ورزول چې د ور ډکه کنده او چار چاپیر ناستو تماشای کولا شهود حاضرو تماشبینو تماشگیرو وما نقمو او نو بد گنلے دی کافرو منهم د دې مؤمنانو نا د دې مسلمانانو قصور او ګناه سو وما نقمو نو بد گنلے دی کافرو د دې مؤمنانو نا الا مگر دا خبره اي يؤمنو چې دی ایمان راوړیو ګناه داوا چې دی ایمان راوړیو بالله هغه الله باندې العزیز چې ضرور دی غالب الحمید ډیر زیات ستایل شوی الذي هغه بادشاہ له اختیار داغه کې ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو زمکو دا والله على كل شيء شهید او الله په هر څه حاضر ناظر دی ان الذين اسعام قاعده ذکر کړي ان الذين يقينا هغه کسان فتنوا المؤمنين چې تکلیف ورکی مسلمان سړو ته والمؤمنات او مسلمان زنانو ته یو سړی بے سبي ګناه مسلمان له تکلیف ورکی اذیت ورکی او گن کی اخته کی فتنه کی اخته کی ثم لم يتوبوا بیا توبه ونباسي ظلم یو کو او بیا پښمانی اونکړه توبه ونه وستا فلهم عذاب جهنم ندیلر عذاب د جهنم دے ولهم عذاب الحریق او دیلر عذاب د اور سوزون کی ان الذين امنوا يقينا هغه کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقې د پیغمبر علی السلام لهم جنات دیلر باغونه دي تجری بهیږي با من تحتها لاندې دونو داغه الانهار ولی ذالک الفوز الكبير دا کامیابی ډیر لوی ده ان بطش ربک یقینا پکړ دیول دربستا لشدید خامخ ډیر سختی دغه بادشاہ او دا بېمان الله ونیول او ورته چار چا پیرو کړو دی خو چار چا پیر ناستو تماشای کولا خدا ور الله د دې کندو نه بارګ او دا ټول داغي لپیټ کې راغله ان بطش ربک لشدید یقینا نیول استاد رب ډیر سختی انه یقینا هو دغ الله یبدئ اول ذل پیدا کول کی پیدائش کی ويعيد بیا پیدا کی اے انسان اول الله پیدا کړي بیا به مړ کی نو بیا به پیدا کی وهو الغفور دغ الله بخون کې دے الودود بنا کون کې دے ذو العرش خاوند الوی عرش دے المجید دیر شرافت والا فعال کون کې دے لما ده کارونو یوری چې اراده وکي د کم شي اراده چې الله وکي نو بیا کوي هل اتاک حدیث الجنود یقینا راغله دے تاسو ته بیان د لخرو خبر د لخرو فرعون و ثمود فرعونیان او ثمودیان فرعون یو لوی بادشاہ او ظالم لوی لخر ور سره ثمودیان ډیر ضرور خلق تیر شوی دي الله وایي شو بل الذين كفروا في تكذيب بلکې هغه څوک چې کافر دي انکار کوونکي دي تکذیب کوي دي والله من ورائهم محيط الله دغه کافر لرا چار چاپیرا راګي رون کې دے کم بنا بد الله نو تختی من ورائهم چار چاپیرا د دین الله را ټینګړي دي بل هو بلکې قران مجید دغه قران عزت ولا شرافت ولا دے فی لوح محفوظ پداسه تختو کې دي چې ساتل شوی دي د الله په حفاظت کې دي د الله په علم کې دي نو دا قران الله محفوظ ساتل دي د الله په علم کې دي دا سه تختو کې الله لیکل دي چې هغه ساتل شوی دي فرشتي حفاظت کوي
शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।